اور اس کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ایک علاقے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارے سارے پشتون وطن کا مسئلہ ہے. اور اگر اس سے آج تو ہمیں ادھر خبر ملی ہے کہ آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا درجہ بھی دیا گیا ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑے افسوس کے مقام ہے کہ ظالم کو اور وہ طاقتور بنایا جا رہا ہے اور مظلوم اس طرح ہی بے کس اور وہ مظلوم بن رہے. تو شرم کی بات ہے اس پارلیمان کے لیے. آج اس نے اپنے ماتھے کے اوپر ایک اور کالک جو ہے وہ مل لی ہے کہ یہ عوام جو آئین پاکستان کا پریمبل ہے کہ یہ پارلیمنٹ ول آف دا پیپل آف پاکستان کی نمائندگی کرے گی, یہ اس سے محروم ہے, اس کو کوئی تائید حاصل نہیں ہے, بلکہ 17 سیٹوں والی جماعت کو اس لیے مسلط کیا گیا ہے کہ وہ اس قسم کے کارنامے کرے. تو ہم اس کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں. ملګرو زمانه مخکې پروفیسر صاحب هم خبرې وکړې, دا د وطن مسله ده, د وطن ستونزې دي. د ټول نه اول خو دا ده چې په دې کې موږ له پارټي بازي بالکل نه ده کول پکار. زم دلته یو سیاسي جماعت سره زما تعلق شته, خو دلته چې زه ولاړ یم زه د یو سیاسي جماعت په حیث نه یم ولاړ, زه یو پښتون په حیث ولاړ یم. دا زموږ قومي مسله ده او که د دې د 40 کال نه څنګه چې پروفیسر صاحب ویلو نور مقررینو ویلا یو لګاتار یو لړایي روانه ده په یو شکل کې په بل شکل کې د هغې شکلونه بدلیږي خو لړایي هغه خپله دوام لري. او تر اوسه پورې موږ دا را روان چې کومه منظرنامه ده زموږ د وطن خاص کر دلته د منرلز اینډ ماینډ ایکټ دا هم وشوه, ذکر هم وشو, او بیا د پاکستان او د افغانستان په مابین چې کومه اړیکې دي نن سبا چې کوم حالات روان دي. او زه دا ګڼم چې زموږ ریاست په خپله د یو جنګ ماحول جوړوي, ځکه چې په دې زموږ په طرف باندې زموږ په خاوره باندې جنګ د دوی دپاره د یو کاروبار حیثیت لري. زموږ دپاره دا جنګ تر اوسه پورې زموږ ټول چې څومره مسلې دي د هغو جرړه چې دی دا جنګ دی, دا ډالري جنګ دی, دا د استسهال جنګ دی, دا زموږ د وطن د لوټولو جنګ دی, زموږ د وسایلو باندې د قبضې جنګ دی, زموږ د شناخت د ختمولو جنګ دی, زموږ د کلتور د جنازې د ایستلو جنګ دی. خو د دې جنګ خلاف په ملګرو چې تر څو پورې موږ د یو سوچ او د یو فکر څنګه چې پروفیسر صاحب ویلي یو قومي فکر سره رایوځای شوي نه یو نو د دې مقابله ناممکنه ده. موږ اوس هم پښتانه په دې ملک کې ښه الحمدلله ښه مټور خلک یو, ښه جرګو والا خلک یو, مارکو والا خلک یو, خو موږ په خپل قومي مسلو باندې دا زه تاسو ته یو مثال در کوم. څه وړاندې مخکې د کینال مسله راله چې د انډسټري ورنه به چولستان ته اوبه وباسي, په هغې باندې ټول سیندیان رایوځای شو او داسې د اتفاق او د اتحاد مظاهرې وکړه چې ریاست یې مجبوره کړو د خپل فیصلې نه. اوس هغوی یا کوي نه کوي, زه خو په دې یقین یم چې دوی به خامخا دا شی بیا هم سرته رسوي. کم از کم هغو خپل قومي یووالی وښولو, د هغه ځګې هر سیاسي ګوند, د هغه ځګې هر قومي چې څومره فکرونه دي ټول رایوځای شو او یک زبان ور دی چې موږ د خپل اوبه زموږ دپاره د ژوند مسله ده او دا موږ د اوبو نو سیندیانو چې لا موږ ډېر کمزوري خلک ګڼو د مزاحمت په دغه کې چې هر دوی د مزاحمت والا خلک نه دي, نن هغه سیندیانو خپل حق په زور باندې واخیستو, په خپل اواز باندې واخیستو. خو موږ پښتانه چې د ټول نه زیات ظلم زموږ سره روان دی, د ټول نه زیات د هغې بدل کې موږ د ټول نه زیات تقسیم یو. هر سړی د خپل سیاسي ګوند خبره کوي, هر سړی د خپل سیاسي رهبر خبره کوي, هر سړی د خپل سیاسي دغه خبره کوي چې وره دا خبره به کوم نه دی به دا د دې اف بټس او کا کې نه به راوتل پکاري. زه که دلته ستاسو سره مخاطب یم ټیک چې زه به د تحریک انصاف غړی یم او زما به د تحریک انصاف سره وابستګي, خو زه چې کله د خپل قام ته مخامخ ورځېږم نو تحریک انصاف په ما بیا 500 کیلومتر شاته پرېښوي. زما دپاره بیا خپل قام د ټول نه مقدم دی, زما د قام ستونزې مقدمې دي او الحمدلله په دې خبره په حیثیت یو سیاسي کارکون فخر کومه چې کله هم دا د قام څه ستونزې راغله, دا نن چې موږ د دې کم جنګ خلاف راوتو یو, دا دومره ظالم ریاست دی چې دې نه شپږ اووه میاشتې مخکې په دې تېر ژمي کې په دې خاوره باندې په دې کم ځای چې موږ ناست یو د دغې وزیرستان, د شمالي وزیرستان, د جنوبي وزیرستان هغه شملور مشران او د بیټني قبیلې مشران دلته راغلو, دلته ناسو. دا هغه خلک دی چې هغه د رد الفساد او پته سر اپریشنو په مد کې هغه ریاست زموږ کورونه ړنګ کړو, جوماتونه ړنګ کړو, حجرې ړنګې کړو, مارکیټونه ړنګ کړو او بیا د کمپنسیشن دپاره چې کوم پیسې منل وي هغه مې یو ډېر مطلب دا چې پشموز او په موږ پسې خندا او په موږ پسې چې یو سړي کور روان شوی دی او هغه ته له 2 لکه روپیو په 2 لکه روپیو کې نن سبا باتروم څوک نشي جوړولی او بیا هم هغه خلک
دغه جنگ د تیرې 12 کاله بعد هم دلته راغلو او د ریاست نه دغه خپل هغه کمپنسیشن غوښتو چې د هغې واده د هغې سره سرتاج عزیز په قیادت کې یوه کمیټې جوړه شوه چې پای کې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونو شامل وو. نه ته ماته هغه خپل حق راکړې چې تا زما کور وشتلی دی، زما جومات دې وران کړی، زما حجره دې ورانه کړله، زما ولس دې مړ کړی دی، بیا ته زما سره څو پیسو واده کې د هغې دپاره زما هغه سپین روبي دلته راشي هغه ذلیله کېږي. دې پریس کلب کې دلته هغو بوکینګ وکړو د دغه دپاره پریس کلب وله په اینډ ټایم باندې هغه بوکینګ کینسل کړو. مونږ ټول ورسره دلته په دې ځمکه باندې ناست وو. مونږ درته د خپل طرفه دا وایم چې چېرته هم تاسو د وزیر او خاص کر بیا د شمالي وزیرستان او د جنوبي وزیرستان خلک زه ځکه په خاص توګه یادوم چې د دې وار د سو کال وار اګینډ ټیرر چې دی چې زه وایم چې دا د پښتنو خلاف یو جنګ دی، د پښتون قام د جنوساید یو جنګ دی، زموږ نسل کشي یو جنګ دی. د هغې دپاره چې کله هم تاسو راوځئ په کم شکل کې راوځئ مونږ به سره خپل سیاسي وابستګیانو نه بالاتر هوکه وردیږو، د یو قام په شان به وردیږو، یو موټی به وردیږو. او دا جنګ اوس یو داسې حد ته دغه شوی دی دا ځان ته چې طاقتور وایي دا د دننه نه ډېر ډډ خلک دی، د دننه نه ډېر ډډ خلک دی. د دغې ډډ خلکو خلاف زموږ یووالی چې کوم دی، زموږ اتحاد او اتفاق دا زموږ د بریا لاره ده. نو زه ستاسو ټولو مننه کوم چې کوم ملګري دلته راغلي او چې بیا هم تاسو طرف نه موږ ته بیا صحیح هدایت راته، موږ به سره انشاءالله په هر ډول په هر ډګر ولاړ یو. ډېره مننه.